بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه وسلم رب نمنګه پرون سبق کې دا خبره کړې و پرون ما بل ورځمو استعاره دریم تقسیم شروع کړو چې په اعتبار دا مستعار له مستعار منه او په اعتبار د جامع د دریونو په اعتبار سره د استعاره شپږ قسمونه دي. نمبر 1 دا و چې مستعار له مستعار منه او جامع دا بکې دریوانه حصے وي. ظاهر لپاره مثال دغه ذکر کړو دا شاملی دا واغه فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار الله کې جامع پکې شکل او مستعار له پکې دا حیوان کوم چې او جوړ شو مستعار منه پکې د بيزي دا بچو دغه بچو او چې مستعار له او مستعار منه پکې حصے او جامع پکې اخلي وي. دایره لپاره مثال نسلخ منه النهار ذکر کړو چې لکه دا سلخ تلنه دا حصے او مستعار له هغه پکې نو هم سره لګا غیره لغه را قودل رانا را قودل د شپې او جامع پکې خپل چې هغه ترتب خو بیا په دې باندې دا خبره کړو چې را امام سکاګر رحمت الله علیه دغه عام علماء کرام خو مستعار له چې دا کشف الضوء عن مکان الليل ګرځول دي لیکن دا ظهور النهار من ظلمت الليل ګرځول نو موږ چې دا ظهور النهار من ظلمت الليل معنی چې تا واغسلا نو بری کې اشکال دا چې ورسره بیا مسلمانونو په کار مفسرون په کار په قران مجید کې حال دا چې په قران مجید کې مسلمانون راغله او چاره دا خبره صحیح کول د پاره سلور جواب نور کړی دي چې یا خو د ظهور بدی یو لول لري په کلام کې امام څخه اگر مولا په کلام کې قلب شوی دی قلب شوی په شوی یعنی ظهور النهار من ظلمت الليل حاصل کړي ظهور ظلمت الليل من النهار او یا ظهور کنده په معنی تمیز باندې او یا ظهور په معنی زائل کېدو باندې دایره پر څه شروع ذکر کړو چل لګي په معنی زوال باندې او سلورم دا چې سلخ تلنی دو معنی یو وستل او زغه وستل کنه سرمن وستل او یو وتل نو دل لګي دا وتل لا معنی تلنی من سره کرم الله تعالی بیا چې لګه فا فسیا فا ترتیب مال وصل لپاره دي دل لګي را څنګه سیږي موږ د هر څه دغه ترتیب او د هر څه رسواله د هغه د شان مطابق وي هغه شان مطابق دل لګي هغه په دې کې دوه ټایم ترنده لګي درې موږ ویلو چې هغه کې مستعار له مستعار منه پکې حصے او جامع پکې مختلف وي. لکه ته رأيت شمسا نو دل لګي دا انسان چې نه تا مستعار له هغه سو شمس نور دې نه مستعار منه هغه سو او وجه شی به نن دا پکې لکه کتلې ته ګوري جره د نور په شان ته خيستره مخه خيستره جدا پکې حصے شو او کچر دې ته ګوري جره شان اوچت نو اوچت شان کې پر رفعت شان کې دا چې نه دا پکې اخلي پوښي نن سبق کې دا وایو چې دغه مستعار له مستعار منه او جامع دا پکې درې وانه اخلي وي. نمبر 1 مثال لاره درې ونه قسم چې مستعار له مستعار منه او جامع دا پکې درې وانه سوي اخلي لکه څنګه چې اولنې قسم کې مستعار له مستعار منه او جامع درې وانه یو دا او په سلورم کې مستعار له مستعار منه او جامع دا پکې درې وانه اخلي. الله تعالی په قران مجید کې فرمایي د کافرانو حالت بیانې چې کله دا کافران په جهنم د خبر عذاب او سخت تکلیفونه دا برداشت کی او دوی د قیامت په ورځ باندې بیا غ سخت او تکلیف ویني نو دوی ته به دا خبر ورته آرامګاه کار شي نو دوی کوی من بعثنا من مرقدنا هذا چې موږ د خپل خوب نه چاره پاسونو د آرام نه چاره پاسونو نو ځل کې په دې مثال کې مستعار منه دا رقات د رقات آرام ته ویل کېږي د مراد نوم دی نوم خوب او دغه چې مستعار منه پکې رقات خوب او مستعار له چې دا پکې قبر د موت ته مرګ او جامع په ځوانو کې هغه عدم ظهور الفعل لکه څنګه چې سړی ودی نو دې سکار نشي کولای فعل نه نشي ظاهر دی د قشان دی سړی چې مړی نه هغه هم د عدم ظهور الفعل دا لکه فعل دی نشي صادر دی پوه شو مې نو دلته ګوره مستعار له دا چې نه دا مستعار منه دا خوب دی او په خوب کې چې نه دا لکه دغه انتفاع احساس کیږي انتفاع احساس مطلب دا چې احساس د څنګه منتفي کیږي احساس د نه د یو څه محسوسيږي ورته نو احساس نه کېدل دا یو عقلي سیس دی واښوي او دغه شان د مرګ دین دا هم عقلي سیس دی چې لکه په دې کې لکه فنا راځي هغه اوس چې دغه
کېدل هغې موجودېدل او موجود نشي پوه شوئ او جامع په دې کې دی نه عدم ظهور الفعل او فعل نه ظاهرېدل دا هم عقلي څیز دی دغه هیڅ خو نه دی چې د هوا سره کارونه الفعل نه ظاهر شي پوه شو دې باندې اوس دلته کې دا استعاره کومه استعاره ده نو په دې کې وایي چې دا مرقد که دا مصدر میمي شي په معنا د رقاب باندې نو دا بیا استعاره اصلیه ده دغه به استعاره اصلیه کې مستعار له دا مستعار منه چې دا مصدر وي او که چېرته دا مرقد دا د اسم ظرف څخه شي نو بیا دا استعاره تبعیه ده یا سره استعاره او د استعاره تبعیه او تخیلیه او ترشیعیه او اصلیه او دا څه ته وایي د دې کې وروسته بیا راغلم دا د ګورو بیا به اعتراض ده والا کچرته دې سینوي مطلب اعلان لیکلي و ان لم يكن الطرفان حسيين کچرته دوه طرفونه د حسي نه وي فهما نوی برات دوه طرفونه یعنی مستعار له مستعار منه اما عقليان یا بدوانه عقلي نحوما بعثنا من مرقدنا چارا پورته پلو منګه د خپل آرام نه یا د آرام د زینا د خوب نه یا د خوب د زینا رقات دا خوب ته ویل کېږي فإن الله تعالی په قرآن کې فرمایي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه الله پاک دې وکړي دا شیخ حمید الله صاحب بنایي مونږ ته درو په درس کې په زاهدت عمرې ته لمونږ سړي ماته چې تاسو کې جماعت چې ارقدو نو وای په مو غره خاندلو مې چې تا خدای غر کته قرآن مجید څه ویلای قرآن مجید کې لکه انا موبایل په کار غنه په مو غره خاندل چې انا موای ته ارقدو مې چې ماره د قرآن مجید نو قرآن مجید کې د خوب لپاره رکوع ټکه استعمال شوی دی وتحسبهم ايقاظا وهم رقود دا ورته مې چې ارقدو هغه په مو غره خاندل مې چې انا موای نه دا رقود دا خوب ته ویل کېږي فإن المستعار منه الرقاد مستعار منه بګی څه دی رقاد دی وځه لکه دی وې مم مرقدنا نو مرقدو نو موږ دلته مرقد مصدر میمي واغستو مرقد یو څو واغستو او درې مستعار منه رقاد شوی یعنی مرقد مصدر میمي په معنی د رقاد شو اي النوم على ان يكون المرقد مصدر نه لني لیکل په خپل معنی چې دا مرقد دا مصدر میمي شي نو تكون الاستعاره اصليه ده نو استعاره به سي اصلي وي الګه پوه شو مې معنی ځکه په استعاره اصليه کې چې ده په استعاره اصليه کې دا مستعار له چې مستعار منه پکې مصدر وي مستعار منه پکې او على انه بمعنى المكان یا دا مرقد چې دا په معنی مکان باندې اسم ظرف څخه ده نو بیا کا دا به کې الا انه اعتبر التشبيه في المصدر ما په مصدر کې د تشبيه اعتبار کړل شوی دی لان المقصود في ذکر کنا وای چې مقصود په نظر په اسم ظرف کې هم په ټولو مشتقاتو کې پرې کې معنی مصدری وي نو دا استعاره تبعیه شو مطلب دا چې لاول استعاره په مصدر کې ثابت شول او بیا د مصدر نه جنندار لپاره اسم ظرف کې لان المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات ذکر مقصود د تشبیه په اسم مکان کې کا او په ټولو مشتقاتو کې انما هو المعنى القائم بالذات هغه معنی کوم چې قائم بالذات یعنی مصدر تشبیه ورکول کېږي د ذات تشبیه نه ورکول کېږي واعتبار التشبيه في المقصود الاهم اولى او اعتبار التشبيه په هغه څه چې کوم مقصود یا اهم اولى وستسمع لهذا زياده تحقيق في الاستعاره التبعيه والد وبيات نور تلنا دا تفسير تلنا دا باور اندل استعاره تبعيه دي مستعار منه بغیر رقاد او مستعار له بغیر څه موت او دا ځوانه دي دا عقلي سوزونه دي عقلي سوزونه ولې دا نو معنی دي دا انتفاع احساس تا او انتفاع احساس دا عقلي سیس دي او موت دا یو سیس باندې عدم راتل او عدم کېدل چې دي نو دا هم عقلي سیس دي والجامع عدم ظهور الفعل او جامع په عدم ظهور الفعل دي یعنی جامع چې ځوانو په منځ کې دا په دې باندې پوه شو تاسو هغه پوه شوي خو اوس دا وایي کنه وکیل سره یو اعتراض کوي اعتراض دار چې تا مخکې ماته دا خبره کړې وه چې په مشبه به کې مشبه به چې دا قوي کېدل پکار دي او مشبه چې دا دغه شان دي په مستعار له په مستعار منه کې دا مستعار منه چې دا پکې لکه قوي پکار دي او مستعار له چې دا پکې کمزور پکار دي دل لګي ته چې را عدم احساس او انتفاع احساس نو انتفاع احساس په نوم کې کم ده او په موت کې دا ډیره ده یعنی عدم ظهور الفعل لا جامع چې کنه عدم ظهور الفعل یعنی فعل نه ظاهر دلو نو دا په مستعار منه کې کم ده په نوم کې کم ده کنه او بعد هغه کې چې نو دا سره په موت کې زیاته ده
او پکار خو تعالی د سي معنی نه جامع پکار د چې په موت کې زیات وي ځکه دا موت ترنده تا مستعار او د پرې دای کې پکار و چې په نوم کې پکار د چې زیات وي ځکه چې دا مستعار منه ترنده پکې نوم دی ری خبره باندې پوه شوي ځکه یو سړی ودرې کنه نو کله موږ وایي چې د سترګې پټې کړي او اوري ما او چې مړ نه هغه رسول لگا فعل دي ظاهري دی نشي پوه شوي اعتراض باندې پوه شوي په مستعار له او په مستعار منه کې مضبوط څه شي پکار د جامع ولا معنی په مستعار منه کې قوت ولا پکار ده او دل کې تا جامع درنده عدم ظهور الفعل دی او عدم ظهور الفعل په مستعار منه کې خو ضعیف ته او مستعار له کې سره قوي دی نو لکه وایي چې صحیح خبره ده چې دې کې جامع عدم ظهور الفعل دی بلکې صحیح خبره هغه ده چې هغه جامع په دې کې هغه بحث ده سره بحث دوباره راپورته کېدل ادا دوباره راپورته کېدل معنا دا خو پرې دا کې چې عدم ظهور با یعنی مطلب دوباره نه راپورته کېدل نو دا دوباره نه راپورته کېدل نه معنا په نوم کې حکم ده او بدای کې جنن دا په موت کړی ده خو شو بلی باندې په نوم کې کم نه پر ډیره ده او په موت کې کم نه ځکه د مرګ نه وروسته انسان جنن په دې کې شک کوي د مرګ نه وروسته په ژوندون کې شک کله کوي لکه بعض کسانې هغه خیرت آخرت ته مني خو چې یو سړی ودشي نو د په دې کې شک نه چې یار دې برابر شي خامخا به برابر شي نو په دل کې جامع جنن دا باعث ته جامع څه چره او دا باعث پر نوم کې سیوا ده او په موت کې سره کم ده په موت کې ولی کم ده لکه چې ډېر خلک دا دي چې دا باس بعد الموت نه لکه خدا باس بعد النوم نه انکار څوک نه کوي ریمانه پوښوي وکیل ویل شری چې عدم ظهور الافعال دا اعتراض بدن لوګي په خپل باندې اعتراض جواب ده عدم ظهور الافعال چې دا عدم ظهور افعال مطلب په مستعار له کې الموت اقوا ومن شرط الجامع او د جامع شرط ده ان يكون في المستعار منه اقوا چې دا معنی په مستعار منه کې جنده باقوي نو فالحق نو حق خبره ده ان الجامع هو البعث چې جامع دلګي عدم ظهور الفعل نه ده بلکې جامع دلګي سره بعث ده الذي هو في النوم اظهر واشهر واقوى چې هغه خوب کې ډیر ظاهر ده او ډیر مشهور ده او ډیر قوي ده لکونه مما لا شبهه فيه لاحد ځکه هیڅ چا هم بری کې چې دا شبهه نشته ده بوښوي او بری مرګ کې نه بری کې خلکو شبهه ده د مرګ وروسته بری پیدا کېدو لکه بعض خلک دي چې هغه دغه نه مني پوښو به معنی وقرینه الاستعاره اوس کوم موږ وایي کنه چې مرق قرینه کې د مرقد نه مراد لکه موږ دلته کې لکه استعاره لو د معنا حقیقت له خودل او معنا غیر موصولو چې نام غسل نه بری باندې قرینه سره نو قرینه نه چې لکه د مرقد نه مراد مرګ دی نه دې نه نوم ته مراد نه ځکه چې دا خبره د مړو ده مړی پیدا وي په کم کس مړ شوی او د قیامت کې بیا راپاسي او د جهنم د سخت او تکلیفونه ویني او دا قبر ورته مرخت خارجي آرام ځای کوي چې مم مرخدینه ده دا هم د خپل خود نه چا پاسو آرام ځای چا پاسو او قرینه الاستعاره او قرینه الاستعاره بری آیت کې یعنی چې دلګي د رقاد نه معنی نوم نه راغسته شي بلکې د رقاد په معنی د څه باندې د مرګ باندې ده هو كون هذا الكلام کې دل لري کلام دي کې دل لري کلام الموت چې دا کلام د مړو ده ما قوله تعالی او لك الله تعالی فرمای چې هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون چې دا هغه سړي د دوباره را پیدا شو چې زمون سره رحمان ذات وعده کړو او رښتیا ویل دي را لګل شو پیغمبرانو پرې باندې پوښوي و اما مختلفان او یا بدا مختلفي مطلب دا کنه چې جامع خو به عقلی او عقلی وي او مستعار له مستعار منه تنن دا وبکه مستعار منه وبکه حسی وي او مستعار له وبکه عقلی وي مستعار منه به حسی وي او مستعار له به عقلی وي او دغه چې کنه جامع دا خو به عقلی وي لکه دې لپاره الله تعالی په قرآن مجید کې مثال ذکر کړی دی فاصدع بما تؤمرو فاصدع معنا ورثوا تبلیغ کوه د هر هغه څه چې تاسو حکم کولېږي وصدع ویلېږي تا ماتول شیشي ماتول صدع د لغت په اعتبار سره څه ویلېږي نو دل کې دا مستعار منه دا شیشي ماتول لکسر زجاجري او مستعار له دا اغستل شي تبلیغ هو مستعار له څه تبلیغ دی او په ځوانو کې جامع چرن دا تاثیر دی لکه څنګه چې یو خبره چاته سوکوږي او په باندې اثر کوي لکه شاده شیشه تراوله زما کې دراوچوله هغه اثر قبلې لکه جماعتي نو ګورل لګي مستعار منه چې نه دا پکې احساس دی ځکه چې دغه ماته دل چې شیشه ماته دل دا هیڅ دي کنه دا आवाज به دل زم ته پته لګي چې دا ماته شولا
خو د تبلیغ هغه اثر په دای کې په مخاطب کې کول د جن د عقلي سیز دی پته لګی نه خو شو به معنی او جامع پکې عقلي دی چې هغه تاثیر دی وګورم واما مختلفان او یا بدا ځوانه مختلفي هي احد الطرفين حسي والاخر عقلي یو طرف پکې حسي او بل پکې سوي والحسي والمستعان منه او حسي چې له مستعان منه له لغه فصدع بما تؤمروا فصدع معنا خو اصل غیر رسوا کم ابلا تبلیغ چې تا د کیږي نه هغه کم احکامات ته راول لګي نه رسوا بما تؤمر هغه چې تا ته حکم کولای کیږي فإن المستعار منه كسر الزجاجه دلګي مستعار منه یعنی ګوره دا په پکې ځان او باسه چې دلګي صدا خو د لغت په اعتبار سره شیشې ماتول دي نو دلګي شیشې ماتول د مستعار منه ګرځول لري دا تبلیغ د پاره تبلیغ مستعار له ګرځول شوی او مستعار منه پکې حصي دي لکه پوه شوي او مستعار له پکې تبلیغ دی والجامع التاثير او جامع پکې تاثیر دی وهما او دا مستعار له او جامع د ځوان عقلي دي والبعض معنی دا ابن الامر ابانه ويتدا خپل د تبلیغ دا کار د خپل خبره تمره په وضاحت سره بیانوا لا تنمحي چنا زایل کی نلری کی کما لا يلتئم الصدع الزجاج لکه څنګه چې شیشه ماته شو بیا برابرېږي د چې په زور سره د خپل خبر رسوا و اما عكس ذلك یا بعکس تریوی یعنی په دې مثال کې مستعار منه چې دا حصي او مستعار له پکې عقلو وصفه دی بل مثال کې شپږم نمبر چې مستعار منه پکې عقلی وي او مستعار له پکې حصي وي مستعار منه پکې عقلی وي او مستعار له پکې تقال الله تعالی انما ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه ان لما طغى الماء کله چې دا وبچنن دا حد تجاوز وکړو نو موږ هغه سوارک له غول را پکشته کې ان لما طغى الماء نو دلګي دا طغى الماء دلګي مستعار له هغه کثرت الماء یعنی ابو زیاتېدل دا ابو زیاتېدل انو دا حصص دي دا مستعار له چې دا حصص دي او دلګي مستعار منه هغه تکبر دی خو شوي او جامع پکې دوانه د حد تجاوز کولی بلندي کول لکه څنګه چې اوبه جنن دا ډېری شي د خپل حد ته شي دغه شان دي بنده چې کله دا شروع کی تکبر شروع کی د خپل لانو چت خو شوي اما عكس ذلك يا بعكس تديوي اي مختلفان والحسي والمستعار له مستعار له پکې حسي وي په دې مخ کې مستعار له چې دا پکې دغه عقل ولله مستعار له ان لما طغى الماء بشکه کله چې ډېرې شوي اوبه ډېرې شوي طغا نو طغیان سرکشي ته ویل کېږي طغیان سرکشي دلته د مراد کثر الماء کله چې زیاتې شوي اوبه حملناکم موږ سواره کړلو لره فی تجاریه په کشتۍ کې نو دلته د اوبو د ډېروالي تشبیه ورکړې تکبر سره طغیان سرکشي تکبر سره المعبر عنه بالطغیان چې تعبیر کړل شوی په طغیان سره فإن المستعار له كثرة الماء المستعار له دا اوبو زیاتېدل او د اوبو زیاتېدل هیڅ څیز دی لکه د هر سړی دی او مستعار منه چې دا تکبر دی ځکه تکبر چې دا عقلي څیز دی ځکه تکبر دا ویل کېږي چې یو سړی په خپل ځان په خپل ځل کې ځان اوچت ګڼي او بل مخلوق ورته د خدای سپک کوي والجامع والاستعلاء المفرد او جامع پکې داغه او ځان دغه د بلندۍ اظهار دی ډېر زیات وهما عقلیان د ځوان عقلي څیزونه دي تکبر هم عقلي څیز دی او دا ځان اوچت حسابول دا هم سره لکه پوه شو مې باندې نو نن سبق کې درې ویلې چې مستعار له مستعار منه او جامع پکې درې وانه عقلي وي او دویم چې مستعار له پکې حسي وي دا مستعار منه پکې حسي وي او مستعار له پکې عقلي او جامع پکې عقلي وي او دریم مثال دریم وي چې مستعار له دا پکې دغه وي حسي وي او مستعار منه پکې عقلي وي او جامع پکې ما پوه شئ یاد بشي